د خیبر پښتونخوا د پولیسو مشر ویلي چې په صوبه کې دوی تل ترهګرۍ ځپلي دي او دغه لړۍ به روانه وي، خو څېړونکي وایي چې پولیس د ترهګرۍ مقابلې کولو دپاره عصري وسلو او اسانتیاوو ته اړتیا لري. د خیبر پښتونخوا د پولیسو مشر معظم جان انصاري تېره ورځ په پېښور کې خبریالانو ته ویلي چې په پولیسو ترهګرو د بریدونو مقصد دا دی چې عامو خلکو ته دا پیغام ورکړل شي چې ستاسو ساتونکي په خپله خوندي نه دي. نوموړي ویلي چې دا د مورال غورځولو هڅه ده او دې کې ترهګر ناکامه شوي دي. د معظم جان انصاري په وینا موږ وړاندې خوم د ترهګرو مخې ته ولاړو او اوس په خوم د دوی مقابلې ته ولاړ یو. د پولیسو مشر معظم جان انصاري دا خبرې په داسې حال کې کړي چې د چهارشنبې پر ورځ په لکي مروت کې شپږ پولیس عسکر په یو برید کې وژل شوي وو. د دغه برید ذمواري تحریک طالبان پاکستان منلې وه. د خیبر پښتونخوا پولیسو لخوا جاري شوو شمیرو کې ویل شوي چې د روان کال د جنورۍ د میاشتې تر نومبر میاشتې پورې 115 پولیس خلکار وژل شوي دي او بېلابېلو پیښو کې 109 عسکر ټپیان شوي دي. تر ټول زیات 14 پولیس عسکر د اپریل په میاشت کې وژل شوي دي. د زیاتو بریدونو ذمواري تحریک طالبان پاکستان منلې ده. د روان نومبر میاشتې د لومبۍ نیټې نه تر 15مې نیټې پورې د شپږ بریدونو ذمواري منلې ده. دا ټولې حملې په خیبر پښتونخوا کې شوي دي. څېړونکی او خبریال مشتاق یوسفزی وایي چې ټي ټي پي په دې وروستو کې خپل زیات عملیات د امنیتي ځواکونو پناه کولو پورې محدود ساتلي دي. نوموړي وویل چې د امنیتي ادارو هلکارو کې د وسلوالو دپاره اسان خدب پولیس دی. وسلوال اسان خدب ګوري او چې مر جوبله خوم پکې زیاته وشي پولیس په هر ځای کې وي. د دوی دومره ټریننګ خوم نه دی شوي نو ځکه دا یو اسان خدب دی. د لکي مروت له برید وروسته د پاکستان وزیراعظم شهباز شریف ویلي وو چې ترهګري اوس هم د پاکستان دپاره یو مهمه مسله ده. د پولیسو ترڅنګ په خیبر پښتونخوا کې د پوج اف سی د امن کمیټې پخواني مشران او د سیاسي ګوندونو غړي هم پناه کیږي. په دیر او سوات کې د وسلوالو ښکاره کېدو وروسته په ټوله صوبه کې وخت په وخت دغه ترهګر ښکاره شوي او خپل عملیات یې پیل کړي دي. علب خان شیرپو دلبر نیوز 400 د خیبر